يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، محترم رور جناب حضرت مولانا محمد حسین نعمانی صاحب نن دا لوی اجتماع چې منعقد کړی دا د قرآن شریف د ختم په سلسله کې ده او په 1214 کالو کې د عامو دوستانو سره خواري کړې ده او محنت یې کړی او قرآن شریف یې با ترجمه ورته ښودلی دی. 12 کاله د دې مدرسې خدمت وکړ او الحمدلله خدای پاک د خدمت مبارک برکت یې پکې واچاو. برکت دې ته وایي چې مدرسه د خدای د پارانی 2-3 کاله پس بند شي ونه چلیږي، خو چې کومه مدرسه شروع شي او هغه ورځ تر ورځه ترقي کوي، لږه کوي خیر دی، خو کوي په قلم او ماشومان ترې فارغېږي، نو معلومیږي دا چې دا مدرسه د خدای په نزد مقبوله او دې مونږ سره دوره حدیث یې مونږ سره کړی او بیا ډېر ښه طالب و مونږ سره دی. ما سره به کور کې خدمت کو په هغه کال باندې د ګلکار سره هم مزدکار را سره کړی او په دوره حدیث کې په اول نمبر کې پاس شوی. طالبي هم ښه وه تکړه، خو پته نه لګي مونږ سره یې تعلق پرېښی دی، راځي اوس ډېر نه نو کارونه یې ډېر شوي دي. نو دا زما دا ملاقات هم یو کار دی که نه دا ورته هم کار نه ښکاري. خو خیر زما خپل دوستان خپل شاګردان ډېر خوښي. ما له اکثر بعضې شاګردان ووایي یاره ډېر مصروف یم، زه ورته یم بچې زه په دې نه خوشحالېږم چې ما له راشي، زه په دې خوشحالېږم چې تا نه خدای د دین کار والي دې مدرسه چلی او شکر الحمدلله نورم خدمت کوي. دلته د جمعیت علماء اسلام د تحصیل یو ښه مضبوط او خدم حواله ده او په هغې حواله باندې هم ډېر لوی کامیابي خدای پاک حاصله کړې ده انشاءالله. دا د خدای فضل دی او ښکلې مدرسه چلی او 12 کاله د خواري او محنت وکړو او انشاءالله العزیز چې دې نور هم خواري کوي او ستاسو تعاون ورسره دا ستاسو تعاون هم د خدای د طرف نه کېږي چې الله ستاسو په زړه کې د مینه واچوي. نو انشاءالله العزیز چې خدای پاک به د دې مدرسې له او د دې سعی او د محنت له مزید ترقي م ورکړي انشاءالله العزیز. زما وروڼو وخت مختصر دی، زه ډېر زیات مصروف یم دې ورځو کې، درسونه مې او نورو، خو زه مختصر درته د دې اخیري صورت متعلق څه خلاصه ذکر کوم، ترجمه درته نه کوم، خلاصه. د اخیري صورت کې الله پاک مونږ ته یو اعلان کوي قل سره، او اعلان دا دی چې ستاسو زما په ذات د شیطان نه امان وغواړئ او زمونږ دا طالبان او عالمان پې پیږي دا خطره ډېره خطرناکه و. نو د الله 3 صفتونه ذکر شو، دې ته زمونږ دا طالبان مستعاذ به وایي. دی وای په دې قل اعوذ برب الفلق کې دنیایي خطره وه، سحر جادو،
نو یو مستعاذ به ذکر شو قل اعوذ برب الفلق او دلته خطرناکه ده خطره ډېره زیاته ده د شیطان خطره ده نو درې ذکر شو داسې به مې زه تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم طالبانو ګرانې خبرې نه کوم ښه چې پوه شئ پرې خو ځان پرې پوه کړي لومبې ده چې د دې خطرناکې فتنې نه ته امن غواړئ نو د الله په یو صفت وغواړه چې هغه الله صفت ربوبیت دی قل اعوذ برب الناس په هغه ذات پناه نیسم چې د دې ټول انسانیت رب دی رب دا د الله ښکلی صفت دی رب څه ته وایي رب هغې ذات ته وایي چې د انسان له تدریجا یوازې انسان نه دی مخلوق ته ورو ورو په قلار قلار ترقي ورکړه او کمال ته ورسوه یو مثال د مور په ګېډه کې ماشوم دی لاول نطفه وه د هغې نه پس یو لوتله ته جوړه شوه علقه هر شی چې دی وینه ده او که بل شی دی خو مونږ نه وایو چې وینه ده لوتله ورته وایو اولوق چسپان کېدلو ته ویل کېږي هغه شی چې د مور په ګېډه کې رحم پورې چسپان دی هر شی چې دی الله ته پته ده 40 دن دا نطفه و 40 دن دا علقه شوه 40 ورځې کیفیت بدل شو نو مدغه ته جوړه شه د غوښې ټوکړه ته جوړه شه نو 120 دن پس په ده کې دا چې مونږ ورته متعارفه سا وایو دا پکې راغله دا سا راغله چې دې سا سره انسان ته مونږ جمدې وایو او د دې سا په وتو انسان ته مونږ مړ وایو نور دا جرثومه د پلار او د مور دا په خپل حرکت کې وي دې کې خپل یو خپل حیات وي خو هغې ته انساني حیات نه ویل کېږي سړی چې مړ شي د ده په دې وجود کې بیا هم څه ناڅه هغه خولیې لګې خپل کار کوي خو انساني حیات دې ته نه ویل کېږي انساني حیات د مور په ګېډه کې 120 دن پس راځي او بیا چې کوم وخت کې دا انسان نسا وځي او د ده نزع او ځنکدن شروع سي او ساتي وځي نو انساني حیات بیا ختم شي نو د انسان ته مونږ په پښتو کې مړی وایو او په عربی کې سړي ته میت وایي او ښځې ته میته ویلې کېږي دا حیات دې ووت نو د خدای دا ډېر لوی صفت دی رب الناس د ټول انسان رب چې دا انسان د مور ګېډه کې د نطفې نه یو خشته ماشوم او احسن التقویم والا ماشوم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم داسې ښکلی شکل والا خدای پاک د مور په ګېډه کې ورکړ قسم دی دا د خدای په لوی ربوبیت او د الله تعالی په لوی خدای غټ دلیل دی ګورئ ما په خپله په یو میډیکل کالج کې یو زمانه کې بیان و نو زه چې تلم نو ما په زړه کې سوچ کړو مې دې ته به زه په اخلاقو بیان کوم خو چې هلته کېناستم نو فورا مې ذهن ته دا آیت راغی بلکې دا نو یو بل آیت مې ویلی و وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا د دې انسان په تخلیق مې د هغې مخکې خبرې وکړئ او دا مې پکې ووایي چې 40 ورځې حضور پاک وایي نطفه بیا 40 دن علقه او بیا 40 دن مضغه بیا پکې دا سا واچولی شي او د مور ګېډه کې الله هغه تربیت کوي چې بل څوک نشي کولی د یو وینې پایپ روان دی یو وینه یو پایپ دی هغه روان دی د مور د طرف نه د انسان د ټول وجود تخلیق د هغه یو پایپ په ذریعه کېږي هغې پایپ کې په زرګونو نه په لکونو نه په کروړونو نه په اربونو جزیات ور روان دي چې چاته ساینس رسېدلی دی او چاته نه دی رسېدلی هغې کې کیلشیم روان دی هډوکي ته جوړېږي هغې کې پروټین روان دي هغې کې ویټامنز د هغې خپل قسمونه روان دي هغې کې داتونه روان دي مختلف قسم داتونه هغې کې روان دي په هغه پایپ کې په هغه وینه کې هغې کې د دنیا شیان روان دي د چا نه د ماشوم په سر ویښته جوړېږي د چا نه د ماشوم په خېټه کې ګرده جوړېږي د چا نه اینه جوړېږي د چا نه کلمې جوړېږي د چا نه سرمن جوړېږي چا نه وازګه جوړېږي چا نه د سترګو تور جوړېږي د چا نه د سترګو سپین جوړېږي چا نه په وینه کې دننه خولیې جوړېږي د چا نه په خېټه کې دننه چې نور څومره
هغه اینه ده او جگر دی او زړه دی او د زړه رګونه دي دا روان دی جوړېږي یو پیپ په ځای اکسیجن ولا روان دی هغه کنورټ کېږي کاربن ډای اکساید ګیس ته نقصاني دی هغه ته الله واپس راوباسي الله به په څه نه مني الله اکبر ما یو ځای کې بیان کوم چې راته ته یو ډاکټر دی خدای نه مني او وایي چې ما له خلک علاج له راشي نو دارو ورکړم بیا چې جوړ شي خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما له ولې راتلې ما ډاکټر صاحب ستا په دې سترګو کې چې مریض ته ګورې او په دې لاس کې چې دا په مریض د کېښود او دا په وجود کې چې د مریض د پهچان کم پویه ده دا تاله چا درکړې دا سترګې چا درکړې دا زړه چا درکړل دا لاس چا درکړل دا کم دارو چې ته ورکې د دې د اجزا چا پیدا کړل او چې کومه ګولۍ دې ورکړه او خېټې ته لاړه دا ګولۍ چې دننه تقسیمېږي تا ورپسې اندرمپایه کوزه کړې دا څوک تقسیموي د دې نه هغه رنګونه چې وځي متیازو کې او دا د بیمارۍ ځای ته وررسېږي دا څوک کوي راکړئ جواب شوق سره نور شوق سره داسې نه نور شوق سره الله کوي دا خو د خدای نظام دی خیره خو ډېرې اوږدې خبرې دي خو چې بیا کله ما بیان خلاص کړه د هغوی هغه کوېسچن سوالونه جوابونه یو سړی پینټ پتلونه یې اچولی پینټ شرټ او ما له راغې سوالونه یې کول نو ما ته یې ویل چې مولانا صاحب تا دا کوم تقریر وکړه د خپل کتاب نه دی وکړې که زمونږ نه نو ما ورته ما هلکه نوم ما له ما د خپل کتاب نه که زمونږه نو ما ته نه دا ما د خپل کتاب ما ستاسو هم هم کتلی دی لږ ډېر خو دا ما د خپل کتاب نه وکړه زمونږ پیغمبر وایي 40 ورځې نطفه ده زمونږ پیغمبر وایي 40 ورځې نطفه ده زمونږ پیغمبر وایي 40 ورځې مضغه ده زمونږ پیغمبر وایي چې زمونږ قرآن وایي چې الله رب الناس دی تربیت کوي دا څه پیچونه خو نه دي چې رالې یو ځای باندې کس کوي زمونږ قرآن مونږ ته وایي رب الناس رب الناس وایي دی ته چې د انسان د کم جز کم ځای ضرورت دی هلته پیدا کوي که خدای نه وي او دا خلک اتفاقیاتو کې پیدا کېدی نو دا پوزه شاته ولې نه پیدا کېده دا سترګې په دې خېټه کې ولې نه پیدا کېده دا خوله په دې ملا کې ولې نه پیدا کېده دا لاسونه په دې اوږو کې په دې خپو کې ولې نه پیدا کېدل دا خپې په دې اوږو کې ولې نه پیدا کېدې دا مخصوص اندام په دا خوله کې ولې نه پیدا کېده خدای یو نظام دی هر شی د خپل ځای سره په یو ترتیب کې ښودل دا تربیت دی زموږ بیضاوي وایي که نه ایصال الشی لا کماله شیئا فشیئا کمال دې ته وایي چې مرتب یو شی خپل انداز ته ورسوي ډاکټر صاحب ما ته وایي مولانا صاحب وایي چې رښتیا راته وایي وایي دهري ومه ما خدای نه منه وایي دا تا چې کومې خبرې وکړې دا موږ نن په الټراساونډ معلومو دا موږ په حیواناتو تحقیق کوو په هغې معلومو دا موږ خېټې سیرو په هغې معلومو تجربې کوو اکسرې او موږ سره مختلف څیزونه دي او 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و نه اکسرې پلانټ و نه بله لیبارټري وه نه په حیواناتو تجربې خو چې څه دي ووي نو دا هم هغه دي چې موږ په مشینونو معلوم کړل معلومیږي دا چې یو ذات شته هغه ته یې ښولي و هغه خپل امت ته ښودلی وایي زه نن ایمان راوړم اوس یې نوم درته نه اخلم د تبلیغ په مشرانو کې لوی مشر دی ما ته یو څوک مې تبلیغ کې وخت ولګاوه نیم عمر تبلیغ کې وي ریوڼ کې وي نیم پېښور کې تقریبا نو یې نه علم الله رب الناس دی دا زموږ عقیده ده او الله د ټول انسانیت معبود دی موږ چې سجده لګو صرف هغه ذات ته به لګو چې د هغه نه د لوی قدرت د لوی طاقت د لوی حاکمیت ذات بل نشته د لوی علم ذات بل نشته او بادشاہ دی حقیقی بادشاہ هغه ذات دی چې اسمانونو بره ښکته لاندې په دې منځ باندې په دریابونو په هر ځای د هغه بادشاهي ده دا درې صفته د الله عظیم صفتونه دي ولې خطره زیاته ده زه امان نیسم د چا نه من شر الوسواس ما وایي چې ترجمه درته نه کوم هغه څو خلاصه درته وایم د شر د هغه شي نه چې وسوسه اچوونکي د موسوس دی د زړه ته ناستې وسوسې اچي رسول الله مبارک فرمایي ان للملک لمة بقلب ابن آدم د انسان د زړه یو فرشته ناسته هغه ورته لګیا دی نیکي ورته اچي دا نیکي کارونه
وللشیطان لمة بقلب ابن آدم اخوا شیطان ناست هغه ورته ګناه ورچوي. خلک نه وایي دا یو زړه مې وایي چې دا وکړه او بل زړه مې وایي چې دا وکړه. زړونه خو نه دي، دا نیکي ورته الله چي د فرشتې په ذریعه فرشتې ته ملهمه وایي، او دا القاء الخیر نیکي چې ته الهام وایي، او دا ګناه چې ورته کوم شی چې هغه ته وسواس وایي موسوس، او دا ګناه ته وسوسه وایي. ناوتا چې اوس به ته وایې چې د دې بلا نه به څنګه ځان خلاصوم، دی خو تا نه پرېږدي، دی خو هر چا ته ناست دی. خفه کېږه مه ملا م والله که پرېږدي، مونږ هم نه پرېږدي، مونږ پسې منختی دی. خو بعضې علماو له خدای توفیق ورکړي نو ټینګ پاتې شي، او بعضې وښویږي نو پرویزې ته جوړ شي، او بعضې وښویږي نو قادیانې ته جوړ شي، او بعضې وښویږي نو معتزلي ته جوړ شي او خارجي ته جوړ شي. بعضې خدای ټینګ پاتې کړي، بعضې دې زمانه کې بعضې وښویږي نو ګډې وډې بیا وایي، د ملا له ډلې نه جدا شي، علماو پسې بیا سپکې سپورې وایي، بېدینۍ لپاره پیدا وګرځي، دغه ملا فتنه ده بیا، هغه نه به بیا ځان ساتي. او بعضې په خپل میدان ټینګ ولاړ شي، هر څنګه چې امام بخاري غوندې، امام احمد ابن حنبل غوندې، هر څومره تکالیف برداشت شي خو به ټینګ به ولاړي. د دې قرآن د مخه امام احمد ابن حنبل ته یو اوږده مسله ده، دې وخت کې په عام خلک نه پوهېږي، مسله د خلق القرآن یو ډېره لویه سزا میلاو شوې ده. احمد ابن حنبل وایي چې کله یې دې وتړه بادشاه، لاسونه خپې وله وتړلې او جلاد یې راوسته او دورې ورکولې. ډېره اوږده قصه ده، دا واقعه په مرقات کې هم شته، په دې لومبي جلد کې د احمد ابن حنبل په حالاتو کې، او حافظ ابن کثیر په بدایه و نهایه کې د امام احمد په حالاتو کې ذکر کړی. که څوک یې ګورئ بیا وګورئ، ډېره اوږده ده، خو زه مختصر ته یو څو ټکي راخلم. نو چې لومبۍ غوزار یې ورکړه، دې غریب له لاس او خپې تړلې وې او لمن یې ولې اوچته کړې وه، او سپینګیري ملا دی او د احادیثو مبارکو حافظ دی او د قرآن حافظ دی. نو چې لومبۍ غوزار یې ورکړه، دی وی بسم الله. نو چې دویم غوزار یې ورکړه، نو دی وی انا لله و انا الیه راجعون. وینه روانه ده، ځکه سپینګیري بوډا دی، دا وینه روانه ده. چې دریم غوزار یې ورکړه، نو دی وی لا حول ولا قوة الا بالله. چې څلورم غوزار یې ورکړه، نو خپله عقیده وی القرآن کلام الله غیر مخلوق. چې بل غزار یې ورکړه وی الحمدلله. چې بل غزار یې ورکړه وی لن یصیبني الا ما کتب الله لی. چې بل غزار یې ورکړه نو بړې وشلې ده پرتوغه، لاس پې تړلې دي او په زرګونو خلک ولاړ دي، څه مخالفین ولاړ دي تماشې له راغلي دي، او څه شاګردان او د شاګردانو شاګردان ولاړ دي چې زمونږ په دې سپینګیري شیخ الحدیث څه نخرې کېږي. یا الله جړا شروع ده. چې بړې وشلې ده پرتوغاښه، نو بس شاګردانو چغې کړې خدای چې الله دا خو د حدیث استاد د سپینګیري د پروردګاره، لاس یې نښتی دی دشمن میانځ کې دی، پرتوګ به لاندې وغورځېږي، دنیا به عورت وویني. یا خدایه دا خو رسوا شو غریبه، یا الله په کومه ګناه دې نیولې د پروردګاره. تو متقي انسان، متورع، یو ډېر پاک انسان، حافظ الحدیث، د حضور پاک صاحب د مرقات 6 لکه لیکلي دی، او نور علما 10 لکه د رسول الله مبارک مرفوع او آثار د صحابه وغیره 10 لکه احادیث حافظ دی. تاریخ وګورئ حیران بشي چې کوم سخت شخصیت و. چغې کړې شاګردانو، احمد ابن حنبل دا سر داسې اسمان ته اوچت کړ. ملا علي قاري لیکلي دي چې پرتوغاښ سره د دې نه چې بډه شلېدلې وه، پرتوګ د خپل ځای نه یو ګوته ښکته نه شو، بلکې اوچت شو، ده پورې بې پرتوغاښه کلک شو. چې کله دې هوش کې راغی، بیا یو کم 10 دورې یا 4 10 دورې ووه، نو شاګردان ته راشي دا ملا مې یوسې بېهوشه یې وړه. چې هوش کې راغی شاګردانو یې تپوس وکړه، وی دا په لومبي غزار کې تا ووې بسم الله دا دې ولې وې؟ وی د خدای په نوم مې مدد حاصل کړ. تکلیف ورسېږي د چا په نوم به مدد حاصل و؟ جواب راکې مړه شوق سره جواب راکې. په دویم مې انا لله وی د مصیبت وخت کې به وی سنت عمل دی. په دریم مې لا حول ولا قوة الا بالله وی دام د غمونو د رد یو ذریعه ده. او په څلورم مې د خپل عقیدې اظهار وکړ، قرآن کلام الله غیر مخلوق. او په پنځم مې الحمدلله ولې ووې. ګوره اوس ښه وی دې وخت کې سخت خوږېدم، وجود نه وینې بېدې او هډوکي دړدېدل، زخم د پاسه یې والم. نو ما وی احمد هسې نه عقیده دې نه ګډه وډه شوې،
نو دې وخت کې مې زړه له توجه ورکړه وال سخت دي نو ویې زړه مې په خپله عقیده کلک ولاړو نو د خلو په ثبات او په کلکوالي مې د الله حمد ادا کړه چې الحمدلله زموږ بعضې علما الحمدلله په میدان کې کلک ولاړ دین امت ته راورسو صعوبتونه تکلیفونه سختۍ برداشت کړي خو دین امت ته راورسو الحمدلله دې وخت کې د دین خدمت څه آسان کار نه دی ما اوس هم یو لویه جلسه کې دا خبره وکړه او تاسو ته یې میم اوس خلکو وټونه د علماو له ورکړه کتاب له نو بعضې خلک وایي مونږ ورې وټ کتاب ما باندې ډېر خلک احسان خیږي وټ کتاب له ورکړه وټ کتاب له مې چې 100 کاله ملا له وټ ورکړې که نه 100 کاله بچی دې مو ورکړي کور والا دې مو ورکړي او وله راغونډم کې قسم په خدای که د ملا د دې ټکي شکریا ادا کړي چې ستا ته او ستا بچي ته ښکلې عقیده ښودلې ده چې 100 کاله ملا له وټونه ورکړي 100 کاله او دا پیسې مو لګې چې مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې د قادیانیت خلاف کم قانون جوړ کړی او د پیغمبر مبارک شملې اوچته کړې ده قسم په خدای که د مفتی صاحب دا قرض ته په عمر کې خلاص کړي نشي خلاصولی د رسول الله مبارک شملې اوچته کړ پټ کې اوچت کړی د حضور پاک جامه یې ګټلې ده او ستا په اسمبلی کې علما نور هم ورسره ډېرو دا نه وایم چې یوازې مفتي صاحب و ډیبیټ او مقابله د میرزا ناصر سره په اسمبلی کې مفتي محمود رحمت الله علیه کړی دا خو وړې خبرې دي کوم علما چې ستا د پیغمبر عزت د قانون په شکل کې محفوظ ساتلی دی او کوم علما چې ستا د پیغمبر شمله اوچته کړې ده ټول عمر ته په پوټونه ورکې قسم په خدای که د علماو دقه یو عمل هم ته شکریا ادا کړی شي تمې مه کوې د علماو نه د لارو د کوڅو د لښتو تمې ته مه کوې د ټرانسفارمر او د سړکونو تمې مه کوې د علماو نه چې موږ له به دنیا کار وکړي استې درله ونه کړي استې ونه کړي خو چې یو عالم هم الحمدلله په میدان ولاړي نو که څه ونه کړي خو د باطل مقابله ډډ کر کوي انشاءالله او د اوټ احسان چې په علماو ور وانغړوي دا د الله دپاره کوي عبادت دی په عبادت څوک پکې احسانونه نه اړوي او تاسو خو په اسمبلی کې داسې حافظ القرآن پاس کړه چې تاسو د حضور شکریا ادا کړو سید حفیظ صاحب الحمدلله او مولانا صاحب وایي چې موږ ټول ګټلي ما وی چې دا چا بیله دین ګټه کړې ده چا بیله دا هم ګټلې ده دین مقابلې ته چې سړی روځي د باطل مقابلې ته په میدان دا ټوله ګټه ده بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله وی الحمدلله نو موږ هم په خدای حمد ادا کوو په دې باندې خیره خبره بل خوا لاړه نه نو بیا ورته یې وی چې دا اخره کې دا پرتوغاښ دی چې وی الله ته مې سر پورته چې خدای بڑا وشلی د لاس خو نشته یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اللهم اني اسالك بعزتك الذي لا ترام وبملكك الذي لا تضام ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري خدای د ستا په لویو صفاتو تا نه سوال کوم په زه په حق یم زما پرده ماله الله مې پرده وانه نشته ابو نیادي نقطې نه راشه شافي صاحب استاد په مصر کې زه د شافي صاحب قبر نه تلم په قاهره کې قبر هغه ورته سوال جواب رالیکي دا کمیس ماله راولېږه د کمیس یې وراولېږه شاګرد دی چې ویلېږه شافي صاحب ته په دې څه کې وي دا مې پکار دی چې امام شافي وفات کېده نو وصیت یې وکړه وایي چې ما له کفن راکړی کفن لاندې د احمد ابن حنبل دا شلېدلې کمیس زما په سینه ور واچوي ما له به الله تپوس کړي څه دې راوړي دي ما له جواب نه راځي شافي غوندې سړی زه به وایم الله اسم نشته خو یو شاګرد مې ځان نه وروسته پرېښی دی ستا د قرآن د مخې لوی تکلیف تېر کړی دی والې خوړلی دي د هغه کمیس مې د الله په سفارش کې راوړلی قرآن دومره لوی مرتبه دی او بیا چې کله احمد ابن حنبل وفات یو شاګرد دی یحیی ابن اکثر دا د امام ترمذي استاد دی فقه راوي دی هغه خوب کې ولید احمد ابن حنبل نه تاسو کو الله د سره سوکړل وی چې الله ته مخامخ شم وی الله راته وی چې احمد سره وروړي دي الله سم نشته وی احمد د ما د قران د مخه تکلیف برداشت کړی دی او حل دې مخړلې دي یو انعام در کوم چې به د پیغمبر نه بل چاله نه ورکړي هغه سه انعام دی وی ما سره اوسه پورې چې چام ملاقات کړی دی مې ورای الحجاب پردې نه پورې غاڼه کړی دی او تا ته دا پردې لر کوم زما د مخ ته نه وګور
قرآن لوی د خدای کلام دی شکر دی چې د هغې قرآن مقصد ترجمه ده ګورې زموږ د علماو نه هر میدان کې خدای له دین کاروي شکر دی داسې نوجوان عالم تاسو له خدای درکړه محنتي عالم خدای درکړه بېباک عالم نډر ښکلې مدرسه یې درته جوړه کړې ده نو بیا دا ترجمه شروع کړې ښه نو وسواس موسوس نو الله دم ښیي الخناس رستو کېدونکی دی په څه رستو کېږي د الله په نوم او په ذکر او دا هغه شی دی چې وسوسه اچوي د خلکو په سینو کې دوه قسمه ښیي ګورئ قرآن یې په دې بل ختم کړی دی یو د انسان د ذاته دی یو شیطان د ذاته ابلیس د دې نیکه پیری والجان خلقناه من قبل من نار السموم او یو د انسان د ذات شیطان دی یأتی لهؤلاء بوجه دته په یو مخ راځي هغه ته په بل مخ من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړقې قیامت ورځ په خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي نورونو د شیطان د وسوسو نه مو په څه ځان بچ کوئ د الله په ذات باندې په څه حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د شیطان په دې ګونټې ماتې کړې دي اذا ذکر الله خنسه چې کله څوک الله یاد کړي دي پټېږي رسته کېږي اذا ذکر او اذا غفل وسوسه چې غفلت کوي د الله نه وسوسې اچي نو نه تې ملا خلاص دی نه تې زمیندار خلاص دی نه تې کوچوان خلاص دی نه تې لاری والا خلاص دی نه پلین کوچ والا نه امیس څوک هم تې نه دی خلاص خو دا میدان دی چې د الله په ذات د الله په ذکر به تې بچ کېږي د شیطان نه ټول ملګرو ته دا درخواست یې علمو سره ملګري شئ د علمو له منې ونیسئ د مدرسو سره تعاون وکړئ خپل بچی علم ته وباسئ بچی قاریان جوړ کړئ بچی حافظان جوړ کړئ او پروا مه ساتئ روزي د خدای په لاس کې ده قسم په خدای ښه روزي به خدای موږ له خدای ښه روزي راکړي